تقریرونو کولو او په سیاسي انتقام او په دې څوک لیډر نه جوړي څوک دوکه کولی نه شي یو ځل به دوکه کوي او دوه ځله حقیقت حقیقت دی د دې خطې لپاره د پی ټي آی کارنامې چې دواړه ایکسپریس ویز چې ما کوم په مشکل کې په پی ایس ډي پي کې شامل کړی وي چې د چک درې نه والا تر کالامه پورې او د بیشام نه والا تر خوازاخېلې پورې دوه ایکسپریس ویز زه د زړه خبره کوم الله حاضر ناظر دی چې په کوم ځای کې څوک دا چک کوي چک دي که ما نواز شریف صاحب سوات ته راوستی جلسې له چې هغه په اخره کې زه بیمار یم نشم راتلی زما نور بل څه کار نه و چې یا خرچه یا ښه یا بد یا جلسه خو ما سره د دې ایکسپریس ویز فکر و چې نواز شریف رانشي دا اعلان به څوک او په هغه به په بیمار حالت کې راوست او په ګراسي ګراونډ کې مې په هغه د دوو غټو منصوبو نورو نه علاوه اعلان وکړو او زما دا خواب و په دې ما ته ضرور دک دی په ټول عمر به چې دا خطه ډیولپ شي د سی پی کې سره جوړه شي چې د ګلګیت نه ګاډي راځي بیشام ته نو چې په هزاره چې ډېرو کوټ پرېوځي او دلته نه خو لنډه شانتې لار ده د مینګورې پورې 60 کیلومیټر او بیا پکې موږ تنلوم واچو پالپورۍ کې په نیمه غېنټه کې به خلک مینګورې ته رسي او دوه کته دا ډوله خطه به آباده شي هم به لارې لنډې شي هم به خطه آباده شي او بیا چې ما هغه ډایرکټر لپاره څومره تکلیف تېر کړ زه چې نن په حکومت کې ناست یم هغه چک یې چې کله نواز شریف صاحب دلته ګراسي ګراونډ کې جلسه وکړه د ورسره په جهاز کې لاړم نو هغه بیمار و روان و لندن ته موږ ایرپورټ ته هغه تللي سیده هغه لندن ته تللی چې لندن ته لاړ نو بجټ بالکل ریډي تیار و پی ایس ډي پي تیاره وه لکه څنګه چې دا پرون ته پیش کړو نو زما سره فکر شو چې یاره ما چې کوم محنت کړی او خوړ وی و چې نواز شریف چې نه چې ډایرکټ به څوک جاري کړي چې ډایرکټ جاري نه کړي نو په پی ایس ډي پي کې به بجټ کې به څوک راولي داسې آسان کار نه دی دا صرف په تقریرونو نه کېږي عمل ډېر ګران کار دی نو زه ډېر زیات پریشانه چې دا خو ټول محنت زموږ صفر شو سړی خو لاړ بیا به کله چې بجټ به پاس شوی پی ایس ډي پي به جوړه شوي نو زه بیا په مریم پسې لاړم هغه په پیم هاوس کې وه او هغه سیکرټري راوغو سیکرټري وي چې ډایرکټ یو خاصې نه جاري کېږي هله به جاري کېږي چې وزیر اعظم پرې نسخت وکړي زه څنګه جاري کولی شم سیکرټري یم نو بیا هغه تقریر چې کوم نواز شریف صاحب په ګراسي ګراونډ کړی و بل ثبوت هغه سره نه و نو هغه خو لس پرې هغه واورېد زه ورسره ناست وم یاره دې کې څه ټکی غلط ده زه دا اعلان کړلی که نه دی نو هغه اعلانونه د هغې نه ولیکل او بیا موږ د سپیشل مسنجر پر ذریعه باندې هغه فایل لندن ته ولېږو د کوم سړي سره چې ویزه وه او هغه ویې وړو د نواز شریف صاحب نه دستخط کړه بیا راغلی ایمیل یې وکړو هر څه کړه او هغه فایل هم بیا واپس راغی او ما په هغه پی ایس ډي پي کې شامل کړه ما ته څه ډېر درد کېږي او هغې یو سکیم له شپږ روپۍ پی ایس ډي پي کتابونه زما په ګاډي کې پراته دي د 2016-17 او د 17-18 ایلوکیشن کې خو هغې ټنډرې د سروې فیزیبیلیټي وشوې چې د چمتلی نه والا تر پورې پورې به ټنل جوړېږي پورې نیک بخیل دا څه کسان ناست دي چې کله اورنۍ سروې وکړه مارې سیند په غاړه جوړه کړې نو بیا چې بل څوک بله پاسه راغلی دا خو به چې به دغه زیات شو سیلاب راغی دا به ویځي نو بیا ویوړه په پردو کورونو کې به نو ما دا خو هم زموږ خلک دی نو بیا ما منځ ته راوړه هغې کې زموږ حکومت ختم شو یاره داسې منصوبې زه ختمول نه ورکوي څوک سیاست کوي زه خو قسم مې په الله کې زه په کوم کابینټ کې وې او زما داسې دوه منصوبې چا ختمولی ما خو په کابینټ لعنت لګولی و چې هلکه د سوات دوه منصوبې د شاملې د سوات په کلاګنډ دا ختمېږي څنګه چې ما په کسټم ایکټ کې پې ویلی و چې کله دلته کسټم ایکټ لاګو شو د پی ټي آی په سفارش باندې دا تاریخ دی را په خولې په تقریرونو نه جوړېږي او هېڅ وس زموږ ونه شو نو په مرۍ کې زه به نواز شریف صاحب پسې لاړم ور مې لاوېده نه په زور مې لاړم میلاو شوم چې څه وایي خیر خو دی ما یې نواز شریف صاحب چې زه ستا مشیر یم او زما ورور یې مې نه یې او اوسه پورې دلته ټیکس نه دی لګېدلی کسټم ایکټ نه یې نافظ شي او ستا په دور کې نافظ شو زه به څه سیاست کوم نو هغه دواړه استعفاګانې مې هغه له ورکړې چې ستاسو ډېره مهرباني بله پارټي کې ونه څه خو نور سیاست نه کوو بس دا داسې اسان کار نه دی چې ته تقریر وکړه او بل ته کنسل وکړه نواز شریف صاحب اسحاق ډار مې لا وکړو اسحاق ډار مې دا بلکل نه کېږي
دا ملکن خلک د اسمان نه خو نه راغلي دا الفاظ چې دوی به تنخواګانې لري حکومت به راغلی او ټیکس به نه ورکوي دا هم دلته شی جوړ شي نو ما دې ټیک وي چې نه کېږي نه کېږي موږ لاړو نواز شریف نے دوبارہ بیان ہوئی ڈاکٹر صاحب ذرا سوچے اس کی قیمت بہت بڑی ہے الفاظ ماتا یاد اور بیا ڈاکٹر صاحب سارو گفتما اور ما اس اقدار بیا پریس کانفرنس کو اور پنجاب ہاؤس کی ہوگا ناو کی شوے ایک منگ واپس ہوا آسان کار نہ دے دا صرف بدے خبروں نے کی ضرورت تقریر نہ کم دا عمل شہر ہے کیونکہ زمان پر ایکسپریس ویز منصوبے چې زما د بچو فیوچر هغې سره وابسته دی د دې هغې مستقبل د هغې سره د یو سړي پلار به داسې راغلی و چې ما د وزیر اعظم بیا زه به هغې وزیر وم له او یاره زه سیوینګ کوم ما به سیوینګ د دې نه شروع کوم چې دا خو پکې په زور دي دا نه پرې کوي څومره د شرم او افسوس خبره او چاته سیاست کې خلک بیا خبرې کې زه حیران یم ما خو تاسو ته بالکل حلفه نه وي که زه به زه ما به لعنت لګولو په هغې مینیتوب وم چې یاره ته زما منصوبې څه مه وباسې د مخکې نه به پی ایچ ډي پي کې شاملې دي لوکیشن یې موجود دی چې زه نوې نه شم ورکولی زړې څه وباسم دا ډېر دردناک منظر دی او دردناک واقعه زما خپل په دغه څه کار نشته چې زموږ څومره هر څومره ویکټمایزیشن وشو موږ ته هر څومره تکلیف میلاو شو دغه به د خلکو ایجنډایي سوچ وي خو زما ته ضرور دا درس دی ما ته ضرور چې د دې قوم سره کوم زیاتې وشو دا په تاریخ کې د دې مثال نه میلوي اوس وایي منگا دوی ٹیکا کینسر کړه هغه په کالام کې پوره جوړی کې روډ ما منظور کړي کالام په جوړ شو زما تاوان شو ټیکا کینسر شو خو زه ستاسو دا سوال کو چې دې قوم ته څه میلاو شو د ټول پاکستان ټورسټ چې برازیل ته څه میلاو شو هغه کډی یو نیم کال شو تاسو بیا شروع کړي او د قوم خزانه ته څه میلاو شو آیا او یو په دوه باندې هغې زیات قیمت شو زه سوال کوم چې خلک سیاست د دې لپاره نه کوي سیاست خلک کوي د ډیلیوري لپاره چې د قوم ته څه میلاو شي د دې لپاره نه کوي چې یاره زه بس سیاسي مخالف دی به زه به شل پېرې زه وکړه او زما چې سړی بعضې خلک وایي ما واورېده وایي سر به مو کټ شي دا هلته سر کټ کېدل چې ولې نه پته نه لګي سر کټ کېدل ډېر ګران کار دی دا تپوس زمانه کوه چې اووه ځله مې مر لیدلی اووه ځله مې مر لیدلی او خپل درونو پیر محمد خان صاحب الله وبخښي د دوه ملګری و دا هغوی لاشونه مې راوچت کړي دي 52 خلک زما سره شهیدان شوي دي مر خو ما لیدلی اووه ځله او د پاکستان جنډه مې دقسې نیغې نیولې او د هغې دپاره او د دې 22 کروڑ عوام دپاره مې خبره کړې موږ ته به څوک څه لیکچر راکړي د الله تعالی احسان که دا خلک آی ډي پي جوړ شوی ما ته بلې فخر دی هر کې انتظار دل شوی څه پروا مې نه کړی وار چاته به ځان ته سره ډېر ګران کار دی که په دې خلکو بمان ورېده په اسمبلی کې دنګ هم زه وکیل وم بار یم زه وکیل وم ډټ کړ دا داسې معمولي خبرونه کېږي نو ضرور زه دا یم چې یاره دا چې خپل یو سوچي اوس دا خبر مې چیرمین ته وی چې چیرمین صاحب پر د دې هارډ په څو پاتې نه کړي اوس 82 کیلومتر روډ ما منظور کړی د چک درې نه پتی پورا پورا چې کله زه ایڈوایزر وم آخري میټینګ هغه منټ سوچته چې ما دې دا ویټ دا 3 میټر شو نه دی راغو شولډر چې دا هیڅ ټو هیڅ جوړ شي او دا دا مچاره په ځای کې برا تاسو علامګنج سره دې سره وګورئ نو ډېر شي پکې عمر شروع شو کار شو چې کله د حکومت راغی او دا مې بند کړ میرے وہ میٹر میں نے سیوا کوئی الگ ہمارا پلار روڈ ہے یہ ٹیکا ہے دس طرح من چاش تک کڑے ہم کھول ویوڑے وس پدی دے کہ کتر 5 کیلومیٹر روڈ اور پدی فضاگٹ کی دا دیوالونا وٹے جوڑنے کے روڈ پلان نہ کی تاسو په روډ راځي ماشاءالله زبردست روډ جوړ شو او کدا فضاگٹ په کې پلان نشي نه روډ ځامل پات الله ټول ټریفیک پر راځي دا ته بلاک نو په دې فخر کول چې دا ټیکا د دور فام سره او دا د ګلی وټو د ضرورت نشي پلانونو د ضرورت شي هم دا سي پر آیا زما په مسلمان زه یو قوم د فرد په حیثیت ضرور ما ته احساس دی خو دا سیاست دیته وي د قوم سره داسې کولو ته دا بدل ما چیرمین دی چیرمین صاحب دا دور به تېر ان شاء الله تعالی ډېر زر مې په کلونو کې نه په میاشتو کې به تېر شي بیا به څه کېږي دومره یو سړي د خوشحالولو لپاره ټول قوم ډوبول
ډېر زیاتې دي ناانصافه زه شارټ کټ داسې دې حوالې سره زه په دې داسې اکثر خبرې نه کوم په خپل په دغه باندې چې یاره څه که ما په دغه تاڼه کې 220 کې یې ګریډ سټیشن نه وی جوړ کړی سار تاسو یو ایکسین یو چې سوال وکړئ که دا ګریډ سټیشن نه وی او دا ډبل سرکټ لاین ما نه وی جوړ کړی آیا دلته اوس 20 ګنټې لوډ شیډینګ وکړه د نواز شریف بجلی جوړه کړې وه په نیشنل ګریډ کې وی وم خو تاسو ته بیا هم نه شو راته ځکه هغې کیپیسټي نه وه مردان او زموږ یو ګریډ و ما ته په دې فخر دی سیاست خلک داسې دي چې که هغه ټاورونه د خلکو سټېګانې اخیستي په نسو عدالتونو کې زه په مردان کې د سیول جج او سیشن جج په عدالت کې پیش شوی یم هغه سټېګانې مې خارج کړي چې ما ته هغوی ستا څنګه راځي ته راځي خو وزیر یې دلته د وزیر کوټ ته راځي مردان کې ما یې کې مسله دا نه ده تاسو خدای احساس نشي خو که دا ټاور تاسو سټې خارج نه کړو نو دا ټول ډویژن به په عذاب کې پاتې شي دلته به 20 ګنټې لوډ شیډینګ ما ته احساس دی ځکه راغله ته ما دا کنفرمیشن یو سیشن جج صاحب ما ته دا چالو وکړه که زه رښتیا ویم نو دا سټې خارج کړه دا د هغه ټول قوم سره